نیک هیله احترامات ځای چې شتي ما دا ټیم کې موجود یم په مټه مغل خیل کې دلته یو ملګری سره ملو شو د ملګري نوم چې کوم دی امیر خان دی تعلق یې د میچنې سیمې سره دی د شنو غونډو سره د امیر خان والد صاحب چې کوم دی دا څه موده مخکې د بس ډرایورو او بس په الټه شوي هغې کې وفات شوي د امیر خان په کور کې یو بیبي ده یو کور والد یو وړه خورکۍ ده امیر خان د ډېر وخت نه زینما په دغه سیمه باندې په شب قدر کې یا په مټه کې دی اکثر په دوکانونو باندې ګرځي د 100 روپۍ راغونډوي خپلو بچو له خپلو والدې له نن مې ورته خیال شو نو دې لاس ته مې وکتل د دې حالاتو ته مې وکتل نو ده نه ما تپوس وکړو چې یاره ستا ورور والد صاحب نو دوی وایي چې یاره زما خو نه ورور شته نه مې والد صاحب شته والد صاحب مې دغه شانتې بس اکسیډنټ کې وفات شوي دي چې زما د ګټې وټې څوک نشته نو زه مجبورن په دې دوکانونو ګرځم او له 100 روپۍ راغونډوم زما پکې تېرېږي امیر خان چې کوم دی د شب قدر او د چارسدې او د ټول پاکستان د عوامو نه دغه غوښتنه کوي چې یاره زه پېښور نه یم چې زه پېښور سوالګر یم یا سوال کوم زما څوک هم ما سره مدد وکړي ما له روزګار روان کړي زما د روزګار وسیله جوړه شي نو انشاءالله زه نه په دوکانونو ګرځم او نه زه د سوال عادي یم دا ویډیو دې لپاره کوو چې اکثر زه ویډیو وکړم نو ډېر ملګري چې کوم دي په هغې باندې اعتراض کوي چې یاره دا سوالګر دی یا دغه نو دا نور چې کوم دي دا سوال ډېرې خبرې نه شي کولی د خبرو عادت نه دی امیر خان ما سره همداسې خبرې وکړې او دې وایي چې ما له څوک روزګار روان کړي په دې معذوره لاس ما له څوک داسې روزګار روانولی شي ما له روزګار روان کړي انشاءالله زه به خپل روزګار کوم او خپل حلال رزق پکټم نو په دې سیمه باندې ډېر زیات خلک چې کوم دی هغه د مجبورۍ نه ګرځي خو مونږ ته نه ښکاري نو د شب قدر خصوصي د شب قدر هغه خلکو ته زما خواست دی چې مهرباني وکړئ داسې قسم خلکو سره چې کوم دی مدد وکړئ د دوی مرسته وکړئ ملګري د سره مدد کول غواړي د سره د ده سره امداد کوي هغه پر سکرین باندې زه نمبر ورکوم چې د سره خپل موبایل نشته دی د سره موبایل نشته نو دا د شنو غونډو اوسېدونکي دی همیشنې نو که څوک مو سره مدد کوی نو مهرباني وکړئ په دغه نمبر باندې رابطه کولی شئ زه به یې پورته ورولم یا کوم ملګری راتلل غواړي نو هغه هم راتلی شي زه یې ورغوستی شم ډېره